نننې کوم چې پریس کانفرنس موږ کوو خپل وروڼه خپل منځ کې نن چې دا کومه واقعه شوې وه موږ سره سهار وختي کې چې هغې کې زه تلمه تاریخ مې په پېښور های کورټ کې علمزیب عمرزی شهید الله دې وبخي د هغه تاریخو مخالفو سره زه هغې له تقریبا 8:15 بجې ووتېدمه او په هغه وخت کې چې دی زه د خپله اجره کې تقریبا 20-25-30 کسان مو دغه وخت کې ما چې چا له وینا کولی شوه هغه مې وینا وکړه یو خوا بل خوا خو په دغه وخت کې چې زه ووتېدم او تقریبا د موټروی ته وختمه نو ما پسې خپل ورور هدایت حاجي صاحب ټلیفون وکړه چې دغه شانتې دې ده کې څه پراته دي او ته چې د دا وګوره دا څه دي نو بیا خورشید ورور ته هم ټلیفون وکړه دی هم د کور نه راووتېده او هغه موږ ډي پي او صاحب ته ټلیفون وکړه ډي پي او صاحب چې دی هغه بي ډي اس والا راولېږله بي ډي اس والا چې دی راغله ویې کتله نو دا تقریبا 6 کیلو وزني بم پروت و چې هغه بي ډي اس والا ناکاره کړه او په دغه لیول باندې چې دی هغه سیس چې دی وضاحت وشو سیس مخې ته راغی نو په هغې باندې ما دا خبره کول غوښتله چې آیا ټیک ته زمونږ دشمني په خپل ځای خبره ده یقینا تاریخ هم وه خو موږ او زمونږ ورور موږ چې کوم خپل مشکې مشوره وکړه نو موږ یو اماني رپورټ وکړو او هغه اماني رپورټ دې طریقې سره موږ وکړو چې هغه ټول ارسم ادارو ته پرېښودله چې ادارې په دې کې هغوی کومه تحقیقات وکړي هغوی چې کومه انکوایري وکړي هغوی موږ ته ووایي چې انشاءالله ورځ دوه تاسو صبر کوئ انشاءالله موږ به مکمل تحقیقات کوو مکمل به چې دې کې چې کوم تحقیقات وکړو د هغې مطابق به چې دی بیا خبرې کوو نو زم چې دا یو خبره کوم دا خو دغه حده پورې وه خو زه یو خپله ذاتي دا درخواست کوم او د حکومت داسې حکومت دی دا وخت دی د نګران وخت دی زمونږ دا ضلع داسې حساسه ضلع ده ما د دې نه مخکې هم چې دی څه پولیس ته نوټس کې روستی وه چې دغه شانتې څه غیر دغه چې دی حرکتونه دلته کیږي او داسې څه کسان نو د هغوی په نوټس کې ما د دې نه مخکې م روستی وه خواست مې دا دی چې دا کم سیز موږ ته وشو او دا کم بم موږ ته ایښودی شوی وه او دې حجرې ته ایښودی شوی وه نو دا خو عوامي حجره ده دا خو د شهید علمزیب عمرزی حجره ده دا خو داسې حجره ده چې دا 24 ګنټې کوله وي عوامي ځای دی دغه وخت کې 25-30 کسان ما سره چې دی په حجره کې موجود وو بیا زمونږ های کورټ کې تاریخ له روان وه نو دا په یو سوچه سمجه سکیم باندې چې دی دا سیز شوی دی زما پر زور زه دا دغه کومه مطالبه کومه چې د دې د مکمل تحقیقات وشي آیا چې دې کې هر څوک ملوث وي چې هر څوک چې دې کې انوالو وي نو بیا به د هغې نه پس موږ خپل اف ای آر هم کوو او خپل به دغه هم کوو خو دا موږ ادارو ته پرېښی دی موږ پولیس ته پرېښی دی موږ سی ډي ډي ته پرېښی دی موږ نورو ادارو ته پرېښی دی چې دوی دې په دې باندې تحقیقات وکړي او په دې باندې چې دی فردر کاروي که بیا په اف ای آر موږ کوو چې هغوی څنګه انسټرکشن مخې ته ایښوده په هغې باندې لار بازو همدغه خبره چې دی ما وکړه چې دې وخت کې خو چې دی په ډي پي او صاحب سره ما خبرې وشوې هغه ما ته ووایي چې موږ لګې وو سی ټي ډي والے را لیکلي وو یا نورې ادارې سپیشل برانچ وغیره چې کوم راغلي وو نو هغوی وایي چې انشاءالله ورځ دوه کې به انشاءالله موږ تاسو ته مخې ته سیز ایږدو خو دې ملک کې خو دا په خپل دی هغه یو لهر هغه بیل روان دی خو زه هغې پورې دا اوس څه نشم ویلی چې څو پورې دی ادارو چې دی مخې ته سیز ایښودي ني که دوی مخې ته سیز کې نه ښوده د هغې نه بیا به فردر موږ خپلو کې صلاح کوو مشوره به کوو د هغې مطابق به موږ خپل خبره بیا کوو هغه شانتې به کوو جی دغه خو په خپل دی خبر ده د موږ خو یو زړه دشمني روانه ده چې د موږ پکې ورور شهید علمزیب عمرزی هغه هم شهید شوی و د هغې نه مخکې او د هغې نه وروسته او نن هم هغه تاریخ و په های کورټ کې هغه هم په خپل دی یو خبره ده نن که موږ اف ای آر کې نامزدګي نه ده کړې نو صرف په دې یو وجه هم نه ده کړې چې موږ وایو چې ادارې شفاف
تحقیقات وکړي او په شفاف تحقیقاتو باندې موږ خپل اف آی آر وکړو نو دا به زموږ دپاره یو بهتره دغه یا او نور چې دی موږ باندې نه د یو اړخ او نه د بل اړخه د هېڅ څه داسې څه دغه نه ترډ میلاو شوی دی نه بل څه میلاو شوی دی. ادارې چې دي د دې ملک ادارې دي زموږ د دې ضلع چې دې وخت کې څوک دي او په کومو ادارو والا ناست دي نو انشاءالله دا مې امید دی او دا مې یقین دی او دا مې پې زور هم دی او دا مې ته مطالبه هم ده چې موږ ته زر تر زره چې دا تحقیقات سر ته ورسوي او دا سیز چې دی سر ته ورسوي او موږ ته مخې ته چې دی دا سیز کیږي چې آیا چا کړی دی انشاءالله دا موږ پې فلحال پورې اعتماد دی ځکه چې یقین دهاني موږ له راکړې ده خو ما سره پکې اعلی افسرانو هغوی پکې هم رابطه وکړه که د صوبې مشران دي که د ادارو مختلف ادارو مشران دي هغوی مې رابطې کړي دي هغوی هم دا یقین دهاني راکړې ده چې انشاءالله و انشاءالله زر تر زره به تاسو ته خپل غله خپل خلک چې چا دا واقعات چا چې دا سیزې ښودې دی چا چې دا کوشش کړی دی د دې ځای د دغه کېدو یا زموږ د مرګ کوشش چا کړی دی دا به تاسو ته زر تر زره مخې ته کېد چې تحفظ خو الله نه غوښتل پکار دی او تحفظ چې دی هغه سکیورټي دلته موږ چې دی اولرډي دا ضلع هم پې ده دا صوبه هم پې ده چې دوی ته خو هر ټایم چې دی خطره وي او ده ورته یا نو ادارې په خپله باندې په دې ډېر ښه پوهېږي او ډېر ښه چې دی په دې څیز باندې پوهېږي موږ سره چې دی دغه چې څنګه د ادارو خوښې پاک لار به چلېږو انشاءالله.